حضرت حیوه رحمه الله یو لوی محدث تیر شوی دی، مور بڑافه کې ده، کور کې ځان له چرګان ساتلی دي. حضرت چې به د احادیثو درس لراوتو د مور خدمت به وکړو، چرګانو ته به اوبو دانې واچولې. مور بوډۍ وه، دماغ یې کار نه کو، د طالبانو په مخ کې وراله او خپل بچی ته وای سپک سپوري وی، بیا به په حمسا گزار کو. یو واری دا ناسته ده، چرګانو ته ګوري چې چرګانو ته میدانی نشته، نو د خپل عادت مناسب را روانه شو او حضرت درس ته ناسته، درس حدیث ته دی په گزارو کو. په حمسا باندې د هغه تندې او ننګې په هغه ولګید او هغه زخمی شو، ویني ترالی. شاگردانو ته وی حضرت مونږ یو تجویز درکو تعالی، یو درخواست کو تا دا تاسو مور ده، تاسو په خپل فرمایي چې زه خدمت وکم، ارسه برابر کوم، نو بیا راځم. نو تاسو دا مور د دې باوجود په تاسو پسې راځي او تاسو ته گزار کوي، نن وګورئ نن څومره زخمی کړي. مونږ یو تجویز درکو تاسو ته چې تاسو کله د کور راوځئ نو په دې پسې کونډه لګوئ جرنده، چې دا دروازې لراشي او دا دروازه کولاوي چې دروازه نه کولاویږي. حضرت زارو قطار په جړا شو، وی چې په کوم ورځ باندې ما د خپل مور پسې کونډه ولګول او جرنده، الله رب ذوالجلال به زما په خوبونو جرنده ولګي. شاگردانو ته تاسو کو حضرت دا په خوبونو جرنده لګول څه تعبیر دی؟ وی زما دا مور چې زه د دې د خدمت باوجود دا په ما پسې راشي او په ما گزار کوي، نو چې کله زه وده شمه د دواړو جهانو سردار مبارک مال خوب کې راشي، په کوم ځای باندې چې په حمسا او په سپېړه باندې مال گزار را کړی وي، په حق ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کولی. نن په دې حیران یم چې زما د مخ او د تندین وینه روانه ده، چې نن به ما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت کوم منظر کوي. کوما په خپل مور پسې کونډه ولګوله، شاید چې هغه ښکلوالی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکلې شونډې، هغه به زما په بدن باندې بیا نه لګي. زما عزیزانو محترمو، موږ ته زموږ د استادان وایي جنازې د دوو مقاصدو دپاره خلک کوي. بعضې وخت کې سړی ګناهګار دی، زنانه ګناهګاره ده، اهل جنازه والا دا سفارشیان دي دعا کوي الله ته، الله وی زما او بخلا، زما او بخو. ځکه فرشتو ته حکم دی چې کله تاسو د یو سړی نه د یو زنانه روح والی، لږ انتظار وکړئ چې خلک څه وایي د دې په باره کې. چې خلک وایي ښه سړی و، ښه ښځه وه، ښه هلک و، نو دا فرشتې الله له اوسي خلک وایي چې ښه و، الله وایي چې خلک وایي ښه و، وایي بوځئ جنت. خلق وی بدو، الله وی زه بوزي زمانه مخ نه لر کوي.